السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګروپ ملګرو زه اوس تقریبا دی وخت کې یو لسنیمه بجې دي چې خپل ځای ته راورسېدم پېښور ته. جلسو پروګرامونو کې ومنن ورځ تقریبا یو 3 غنټې مخکې 2.5 غنټې مخکې د شیخ ادریس صاحب استاذ المحدثین استاذي وسندي شیخ الحدیث والتفسیر امام الاولیاء بقیت السلف حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتو ملالی سره زما ملاقات شو تفصیلی چونکه هغوی د حج نه راغلی وو نو زه ډېر وخت مې ملاقات نه وشوی او حضرت شیخ صاحب مې نه و کتلی نو ورغلم ملاقات دپاره کور ته. بیا د هغې نه پس چې کېناستو خبرې اترې کېدې شیخ صاحب د غلام حضرت مولوي صاحب په حوالې سره ما ته بعضې خبرې وکړې. ما ورنه تپوس وکړو نو هغوی هم راته تفصیل وکړو. ما ته یې وویله چې را کومه ورځ هغه لګېدلی نه و او ویشتی شوی نه و دنیا نه تشریف دنیا نه نه وتلی ویل د دې نه تقریبا چې 100 ورځې مخکې دلته ویل یو مولوي صاحب دی فضلرحمان مولوي صاحب یې نوم دی پېښور کې په چارسده کې هلته ټلیفون وکړو چې ته ورسه شیخ صاحب ته ورته ووایه چې ما ته که اجازه دي زه ملاقات ته درځم. شیخ صاحب وایي ما ورته وویله ورته ووایه چې راشي زما مور سره څه خبرې شته دی. شیخ صاحب وایي چې بیا ما ته ټلیفون وکړو د وفات تقریبا یو ځله مخکې بیا 3 ځله ټلیفون وکړو او ما ته وایي چې درتلی نه شم حیا راته راځي د خپلو بعضو کارونو خبرو د وجې نه. ویل دغه 15 ورځې مخکې بیا ما ته په ټلیفون خبرې وکړې. ما ورته چې ګوره ته زما نوم اخلي او زما سند پیش کړې مخکې او دې سره بیا تر تبلیغي جماعت والا خلاف خبرې کوي او هغوی پسې بد رد وی علمای دیوبند پسې بد رد وی. نو ما ته ویل چې ما خو نه دی ویل شیخ صاحب نو ما ورته چې ما سره ثبوتونه را سره دي ارسه چې دا کړي تبلیغي جماعت پرې کافران ویلي دي هغوی پسې بد رد ویلي دي هغې تبلیغي جماعت والا خو د اهل حق نه دي او علمای دیوبند پسې خبرې کوي. علمای دیوبند څوک دي دغه نه پېژني خو زموږ سند دی. نو ما ته وایي چې شیخ صاحب دا در سره واده کوم د نن نه پورې سره نه څه شوي دی وایي د وفات نه 15 ورځې مخکې ما ته وایي چې نن نه پورې را نه څه شوي دي په هغې توبه وباسمه او دا در سره واده کوم چې نن نه پس به زه علمای دیوبند پسې یا تبلیغي جماعت په چا پسې به هم خبره نه کوم که څه خبره د نن نه پس تاسو څه ثبوت هم چا هم درته ما څه خبره درول او څه خبره هم تاسو ما باندې ثابت کړله نو چې څه قسمه تاسو جرم غواړئ زه ادا کولو ته دې نه پس تیار یم. شیخ صاحب وایي بیا ما ته وویله چې ما نبي علیه صلات وسلام خوب کې لیدلی او ما ته یې وویله چې لاړ شه شیخ حسن جان شهید رحم الله شیخ حسن جان صاحب او شیخ ادریس صاحب دا دواړو سره صلح وکړه راضي یې کړه. یعنې کوم چې د خپلو استادانو د عقایدو نه منحرف شوی او د پیر صاحب الرحمن عقایدو پسې تللی و نو مطلب یې دا و چې واپس لاړ شه دیوبندي عقاید اختیار کړه د هغوی سره صلح وکړه چې هغوی درنه خفه نه شي. نو الاصل پې دغه خوب هم باعث و. او شیخ صاحب وایي ما ته وویله شیخ صاحب استاد محترم ویل ما سره دغه خبرې په ټلیفون وکړې وایي زما دا نیت و ما ته ویل ما دلته راوغوښتو ما وایي چې زه به تا هم راوغړم زه یادولم بنده ناچیز ما وایي چې به تا ته هم ټلیفون وکړم دا هم راوغړم د دې خبرو به دې زه تفصیل وغواړم. شیخ صاحب ما ته ویل چې ما ته یو تحریري لیکلی ختم را لېږلی دی په دې موضوع را سره پروت دی. نو شیخ صاحب وایي چې د دې نه 15 ورځې پس هغه ولګېدو نو زه بیا دعا ته ورغلی یم او خبرې مې کړې دي. نو حقیقت هم دغه دی بعضې خلک د شیخ صاحب هغه ویډیو پیش کړي د شیخ صاحب محترم دامت برکاتهم العالیه او دا تفصیل نه پیش کړي. نو شیخ صاحب چې زه ورغلی یم ما ورته شهید ویلی په دې وجه نو دا خو یقینا چې د وفات نه هغه 15 ورځې مخکې د سیفیت نه توبه شوه او اعلان اظهار د براعت شو. بل شیخ صاحب ما ته وویله چې ګواهان هم ما ته چې پلان کې ګواه دی نو ما شیخ صاحب ته ویل د ګواه ضرورت نشته دی تاسو زموږ دپاره مستقل سند یې. شیخ صاحب بیا ما ته وویله چې د تبلیغي جماعت په حوالې سره خو یقینا چې زما تحریري لیکل هم شته تقریري هم شته چې دا د اهل حق یو جماعت دی او صحیح عقایدو نظریاتو والا خلک دی. بیا شیخ صاحب ما ته تفصیلي خبرې په دې موضوع باندې وکړه زما ورسره ډېر تفصیلي نشست وشو. شیخ صاحب چونکې موږ سره ډېر محبت هم ساتي او ډېر شفیق او مهربان استاد هم دی نو ټول ملګري دي په دې باندې خبردار یې. ما نن د شیخ صاحب سره تفصیلي ملاقات وشو کومه ویډیو چې هغوی چلیږي او سیپیان هغه چلی نو سیپیان غلط فهمۍ کې پراته دي. ما چې څه وویله مختصر الفاظو کې ما د شیخ صاحب کوم بیان چې و کوم الفاظ چې و ما دلته هم هغه وویله او پوره یو خبره په امانت سره
مکملګری چې هغه د خپل غلط فهمي په حواله سره لري کی بل شیخ صاحب ماته ویلا ما ورته ویل چې د 15 ورځې مخکې کوم ټلیفون کړو چې راستا کم شاګردان تبلیغي جماعت پسې لګیا دي علماء دیوبند پسې بدر دوی بکواس کوي هغه سو سپیچ لګیا دي ماته ویل چې د نن پس به زمنه کما او به غواړم او که آینده کم یوم د څه وکړو نو زبر براءت وکم او زبر هغه رد وکم زبر مخالفت دغه شروع کوم نو دغه یو څو خبرې مې تاسو ته شیخ صاحب هغه در رسولې چې بعضی خلک غلط فهمي کې براتري یقینا د شیخ صاحب تبلیغي جماعت اهل حق غني د علماء دیوبند په مشرانو کې د وخت کې په لوی محدثینو کې دی نو د شیخ صاحب نوم دغه خلک چې بیان غلط استعمالي او د شیخ صاحب عقاید منی نه شیخ صاحب چې کوم عقاید نظریات یقینا شیخ صاحب هغه عقاید دي کوم چې علماء دیوبند دي د مخالفت چې څوک هم کې شیخ صاحب په نسبت باندې گمراه دي شیخ صاحب زموږ استاد دي د وخت کې یقینا موږ دغه په سند باندې فخر کوو دغه په نوم باندې فخر کوو نو سیبیانو ته وایو چې د الله نه ویریږي د شیخ صاحب نوم استعمالوي نو د شیخ صاحب عقاید نظریات اولو منئ شیخ صاحب په دغه تفصیل هغه ماته نو کو نن ما تاسو ته درورسو زما د خبر مخکې مرسو چې کومه عملګری چې دی غولولې دغه په بیان باندې چې دا غوي ته ورورسیږي جزاکم الله خیرا